أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون سورة یاسینو مخیاتونو کے تذکرہ وا دا غدریو کسانو دلیل نقلی منگوی دے اللہ رب العزت وی آکلی تا چی شام کے کلے وہ یو انطاکیہ آغیتے دری کسانو لیگل یا پیغمبرانو او یا دا عیسیٰ علیہ السلام خصوصی ملگریو ناغو لیگل پا تبلیغ باندے تاسو لاړ شئ خلقو تا مسلو رسوئی اولی دو لیگل بیا ورپسې درېمې ولیگو آغی مسئلہ بیان کړه خلقو اونمنلا خلقو تکذیبو کو آغی و توی انا الیکم مرسلون بیائی و تا خپ تاکید سروے چی ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین خلقوی استاسو دو وجنا دا حالات رازی منگ استاسو دو وجنا سپیر شویو کلا یو صدی کلا بل صدی دے دور کی ہم دا خبر خلق کئی خپلو اعمالو تنگوری خو پا بل بانی خبر ورطبی وی دا پلان کو جدا سی کولنو جدا سی چلو شو پلان کی جدا سی کئی جو زکدا کی گی نا خپل اعمال آغیتا گوتنی والغواری آغی استازو وطوی طائرکم معاکم ستاسو سپیرتوب ستاسو سر دے ستاسو دا اعمالو دا وجن دے تاسو ایمان ندے راوڑے تاسو شرک کوئی نو داغی دا وجنا دا حالات تاسو باندی راغلی یوتن راغے دا خار دا لاندے طرفنا منڈے وحالے یا خصوصی پدے مشن ماندے را روانو چیزو دا دغ خلقو ملگرتیا او مرستو کم نو راغے پرن منگویلو حبیب نجار حبیب نمیو حبیب ابن اسماعیل بازی وی او دیو نجارو دلرگو کاری کاؤ ترکانو نو اگر آگے نو یو خلقو اتبعوا المرسلین دا دیر آلی گلو شو خبر امانی اتبعوا من لا یسألکم اجر وهم محتدون دادا سے خلق دے جس دنیاوی لالچ نشتی دنیاوی مال و دولت نغواری اجرت نغواری تنخواہ نغواری مزدوری نغواری دی د دنیا د جاه و جلال سره د دنیا د کار کسب سره د دنیا د عہدو سره د منبرۍ سره د دې شیزونو سره کار نشتی نو د داسې سړي خبره ومنئ چې په خپل باندې هم په هدایت باندې دي او تاسو ته هم د هدایت نیغ لار خی نو د هغې خبره ومنئ بیان کئی ومالی لا اعبد الذی فطرنی خپل ځان ته خبره کوي، خپل ځان
خلقو ته پیش کړي چې او الله زه پیدا کړی ما نو مال څه چل شی چې د هغه الله بندگی نه کوم. مال خو د هغه ذات بندگی پکار ده چې زه پیدا کړم، مال وجود را کړل، مال ژوند را کړل، مال وخت را کړل، مال را کړل، نو د هغه بندگی پکار ده. او هغه چې پیدا کړی ما نو یو وخت داسې دی چې بیا به ورته ورګرځو ټول، تاسو به هم ځئ زه به هم ځم، هغه الله ته به مخامخ کیږو. نو د هغې دپاره مخکې نه څه تیاری پکار دی. ورپسې رد د شرک کوي چې کله د شرک ردی وکړو نو ورپسې بیا د خپل ایمان اعلان کوي، انی آمنت بربکم فاسمعون. او خلکو ما ستاسو پر رب باندې ایمان راوړل، تاسو چې پیدا کړی یې منګه پیدا کړیو دا ټول زمنګه او ستاسو د ټولو رب دی. نو فاسمعون زما دا خبره واورئ، سبا قیامت کې د گواهی ضرورت شي نو تاسو به هم ویلی شي چې او د داسې یو آواز کړو. خلک ګواه کوي په ځان باندې. نو چې کله داسې وي په داسې ځای کې چې خلک خبره وکړي نو بیا یې د وهلو غل نه معلوم. وقفو خلق پی راپن شو، وی وهو وی ټکاو، په دغه وهلو کې مړ کو، شهید شو. اعلان د الله د طرف نه وشو، قیلا ادخل الجنه، او جنت تزا، جنت ته داخل شه. کله چې یو سړی مړ شي بدن خو دلته کې پاتې دی، روح یې بره لاړ شي، یا علیین ته لاړ شي یا سجین ته لاړ شي. شهیدان دي داغي ارواح الله رب العزت جنت ته ولیږي. مخکې د شهیدانو باره کې خبره شوې وه، هغې باره کې الله رب العزت ویلو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي تشریح کړوا چې احیاء فی الجنه، په جنت کې دي ژوند دي، یرزقون دي رزق ورکول کیږي. تسرح فی الجنه حيث شاءت، جنت کې چې کمزې کې غواړي الته ګرځي را ګرځي. او بیا د عرش دلان دي، سقیندلونه دي، زانګوګانی دي، او هغې راضي او د دې خپل زیونه دي هغې ته راضي. نو دته هم وویلی شو ادخل الجنه، او جنت ته ځه. ده چې کله د خپل نعمتونه ولیدو، حالات یې ولیدو، نو وی یا لیتها افسوس، زما په قوم باندې دی پوهېدی چې زما دا قوم پوهېدی دا حالات ورته معلوم وی نو ډېره به ښه وه. الله ما ته بخښنه وکړه نو په څه شي وکړه؟ په دغه ایمان باندې وکړه، د شرک پر رد باندې وکړه. ایمان راوړه، توحید ومانه، الله به دې که یو سړی په ژوند دنیا کې ژوندی ایمان یي، ایمان یې وړی، نو یوه نه یوه ورځ جهنم نه به وځي، جنت ته به ځي. مخکې نه که الله رب العزت معاف کړي او ډارې کړي جنت ته ولیږي، نو هم څه د الله د فضل نه، د الله د رحم نه څه بعیده نه ده. لیکن چې یو سړی ګناهونه کړي، هر څومره ګناهونه چې کړي لیکن شرک نه یې کړی، ایمان سره تلی، نو یو د خپلو جرمونو سزا به وسکي او د هغې نه وروسته به بیا ځي جنت ته. او د ټولو نه آخري سړی چې د جنت ته داخلیږي، وی هغه ته به دنیا لس چنده غټ جنت میلاویږي. هلته به نعمتونه وي، څومره نعمتونه چې څه دي هغه نه سترګو لیدلي، نه غوږونو اورېدلي، نه زړه کې د هغې باره کې خیال ورتېر شوی دی. هغه به یي د دې مؤمن مسلمان موحد دپاره. دا خو یوه خبره وه د هغې
ویکړه هغه حبیب نجار هغه لار جنت ته. دلته کې اوس دا نور خلک دي پاتې دي ظلمونه یې کړلي، شرک یې کړلی، کفر یې کړلی. نو الله وایي وما انزلنا علی قومه، هغې له مې څه غټ څه عذاب نه و راوستلی، څه لښکرې مې پرې نه وې رالېږلې چې ډېره زیاته نفري پرې راغلي یو غټ لښکرې راغلي او د هغې سره څه اسلحې یو څه یو څه. نه نه داسې نه پرې نه یې رالېږلي. الله وایي داسې رالېږو نه منګه. ان کانت الا صیحة واحدة، صرف یوه چغه وه، یوه چغه پرې راغله. بعضې روایاتو کې راځي جبرئیل علیه السلام راغی، د ښار په دروازه باندې ودرېد او یوه چغه یې کړه. د دغې چغې سره جو زلزله هم شوه، یوه چغه مو شوه، یو تندر هم شو او د هغې د وجې نه جو ټول هغې ساتو کله کته پراته دي، مړه پراته دي، خامدون. یا حسرة علی العباد، هغې خبره کوي هاي افسوس په دې بندګانو باندې. پیغمبران چې کله راغلي نو د خلکو پورې مذاق کړلی. الله وایي مخکینی قومونو ته وګورئ آخري حال به صحیح زی زی نو چرته به زی آخر راتللی زما خواله ماله به راځي. دې ځای پورې دغه خبره کوي، ورپسې بیا دلایل پیش کوي. وآیت لهم الارض المیته، مړه ځمکه ده، د هغې باره کې خبره کوي. وروسته ورپسې ورسجو وایو به وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیه ترجعون. او څه شوي دی مالا لا اعبدو چې زه دې بندګي نه کوم الذی فطرنی، دا هغه ذات چې زه پیدا کړم، والیه ترجعون، الله طرف ته به تاسو ټول ورګرځولی کېږئ. الله چې دا ټول پیدا کړي نو دا یا بس نه پیدا کړي، بل ځکه الله وایي دا څومره دنیا میں پیدا کړله د دې کې دا انسانان میں پیدا کړي نو دا مې آبس نه پیدا کړي، بیکار مې نه پیدا کړي، آبس نه دي، داسې نه دي چې دیوه ماته نه راګرځي، داسې نه دي، بلکې پیدا کړي مې دې څه دپاره مې پیدا کړي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خپلې بندګۍ دپاره مې پیدا کړلي، پکار دی ما بندګي وکړي، آبس میں نے پیدا کړی دا. د خلکو دا خیال لے انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون. اوس تاسو دا خیال لے چې موږ تاسو عبس پیدا کړی، تاسو به موږ ته نه راګرځئ، راځئ به نه، زما خواله به نه راځئ، واګې خو زما لاس کې دي، اختیارات خو د الله دي. دنیا ته یو سړی راغلی نو په خپل اختیار نه دی راغلی، نو بیا چیزونه هم په خپل اختیار نه ځي، اختیارات د بل دي. او نه د دنیا کې چې لږ اختیار الله تعالی درکړلی نو دغه لږ اختیار د الله په مرضۍ باندې تیر کړه. نو یې څه شوي دی ماله چې بندګي دې نه کوم د هغه ذات چې زه یې پیدا کړی، الیه ترجعون، الله طرف ته به تاسو ټول ورګرځولی کېږئ. نو چا چې تا باندې احسان دی نو د هغه احسان خوب ورکړ. خلک لګیایي چا په کنډر کې اوسېږي نو د هغه خیال ساتي، دی خفه نه شي چرته، ولې دی بیا به د کنډر نه وباسي. ااتخذ من دونه آلهه، آیا نیولې دی خلکو د الله نه سوا نور آلهه، یرید الرحمن بذر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون. مخکې موږ ویلې رد دی د شفاعت قهري، او الله باندې څوک زورور نشتی، الله باندې څوک خپله خبره نشي مناوالی. نو دی لګیا دی خلکو ته دعوت ورکوي. نو یوې دا خبره وکړه، اول نه دا وی اتبعوا المرسلین، د پیغمبرانو د دې مرسلینو د دې استازو د دې خبره ومنئ. دا چا خبره ومنئ چې ستاسو نه دنیاوي تمه لالچ نه لري، دنیا څه تمه یې نه نشتی. بیا وایي نو ولې به زه بندګي نه کوم د هغه چا چې زه پیدا کړم، او بیا اخري تلم هغه ته دي مخامخ کېدل دي وته، نو څنګه به سترګې غړی بیا هلته.
نو بیا وی اتخذ من دونه الها آیا اونی سم دالان سوا نور الها یرید الرحمن بذر کالا اراده کوي ما باندې دا که رحمان ذات اراده کوي په ما باندې د تکلیف لا تون یعنی شفاعتهم نو هیڅ فائدہ نشي راکولای مالا سفارش د نور خلقو د سشي شفاعتهم شیئا سشي صفات فائدہ نشي راکولای کار سوچي دي ولا ينقذون ما خلاص ولې شي کالا را غیر کړه خلاص ولې مين شي او دا بار بار ذکر کولای کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمال بل لور ته فاطمه رضی الله تعالی عنها تا لا اغنی لکی من الله شیئا استاد پر پکار بن رازم تا پاس طالب سفید نشم در کوله عمل کوا نن دنیا کې عمل کوا ایمان دے عمل صالح دے دا چکینو دا بدلا فائدہ در کئی عباس رضی اللہ تعالی عنہ اتر دے ناغت ہوئی لا اغنی لک من اللہ شیئا او طالب سے فائدہ نشم در کوله دنیا کې عمل کوا خپل قوم تم ہوئی لا اغنی لکم من اللہ شیئا او تاس دپار صفب کار بن رازم فائدہ بنشم در کوله تاسولا ایمان عمل صالح پکار دے ایمان ایمان سره سره تلی نو بیا سفارش کولے کی دیش لیکن چې ایمان نہیں وڑے شرک کڑے دنیا کې داغه د پاره هیڅ فائدہ نه کیږي بیا پیغمبر وې سره شم کولے نو ناغم اعلان کړي لا تونیانی شفاعتهم شیئا دی فائدہ بن شرار کولے مالا فائدہ بن شرار کولے مالا زما د دې سفارش د سشي لا تونیانی شفاعتهم نشی لري کولے زمانہ سفارش د دې ست تکلیف سشه نشی لري کولے ولا ينقذون نو مخلاص ولی شي او کما شرک کو د الله نه سوا میں نور الہ اونول نو انی اذل فی ضلال مبین یقینا زبیم په دغه کې خامخا په گمراهی کار کې دا خو زب گمراهی کېما د الله نه سوا نور نسم نور الہ دی نور خدایان دی نور ذمہواران دی نور مشکل کشایان دی نور پر یادرس دی نور د بعد ذمہوار دی تبی ذمہوار دی دا چې اونی سم نو انی اذل فی ضلال مبین یقینا په دغه وخت کې بیم زب په گمراهی کار کې نو اعلان کی اس انی آمنت بربکم فاسمعون اے خلقو یقینا ما ایمان راوڑ لے استاسو پر رب بانے تاسو چی پیدا کری یئی تاسو چی تربیت کر لے سو چی تاسو لے رزق در کری سو چی تاسو لوئی کری یئی دی عمر تیرا رسولی یئی آغا صاحب چاگا خالق و مالک دینو فاسمعون نو سما خبر واوری ما پاگا بانی ایمان راوڑ لے دا نور نمانم نور نا ما بیزاری اختیار کرلا بس دا خبر کولو دوالو غلی نو معلوم بیا خلقو مارکو شہیدی کو قیل دخل الجنہ نو ویلے شو داخل شا جنتا ز جنتا داخل اک بدل دیگو سرمو پوئی گوس جنت داخل دو دا پارا لار صدا دق مرگ دیخوا چی مرشی نو پا دق لار بانی چی دق دروازہ بانی چی لاری نو زیب جنت تا چی کلا ایمانی و عمل صالحی او چی کلا ایمان و عمل صالح نشتے نو دق مرگ دروازہ بیاد جہنم دا قال یا لیت قومی عالمون وی ہائی افسوس دے زمان پر قومانی کاش چی دی پوئی دے یا لیت قومی ہائی افسوس کاش چی زمان دا قوم پوئی دے بما غفر لی ربی پس اوب داغی چی بخن اکڑا ماتا زمان رب زی او بخلم کرنے زمان سا عمل ہوئی وجعلنی من المکرمین ہوئے گر زولم زد عزت مندونا زمان خودیر عزتونا اکرامونا اکڑے شو زید مکرمین نو گر زولم وما انزلنا علی قومی من بعدی من جند من السماء نا اللہ وین درالی گلی منگا پا قوم دا غبانے من بعدی رست دا غنا من جندن سلخ کرے دا اسماننا وما کننا منزلین و نیو منگا لیگ ان کی دغسی ملائک لخ کرے نرا لیگو ان کانت اللہ سیحت واحدا نودا مگر یو چغوا فیزاهم خامدون پا دغو کیا اچانک دی مڑ پراتو خامدون وی کله چې ور بل کړی شي په هغه باندې وبو واچه نال ته کې هغه جو بالکل په ځای باندې جو تاسو کې ختم شي خامدون مړشي ایریشي سکارشي
فإذا هم خامدون یا حسرتن علی العباد ہاں یا افسوس دے پدا سے بندگانو باندے یا حسرتن یا او خلقو حسرت ہو گئی افسوس ہو گئی پدا سے خلقو باندے ما یاتیم من رسول نرازی دے خلقو تسوک رسول اللہ کانو بھی استازیون مگر دا خلق پاگو پورے مذاق کئی کلچ اللہ وی منگ پیغمبر را لے گل لے نو دے خلقو پورے مذاق کر لے خندائی پوری کرلا نو کلوی تپ سپوئے گی کلوی جتا اللہ پیغمبر کولے بل سوگ اللہ تا نہ میلاوے تو جتا و تا میلاوے دے کلوی منگ بائی عذاب راولا کلوی آسمان نا یو ٹکڑا رارتا وکا کلا یو سوئی او کلا بل سوئی ما یاتی من رسولین نرازی دے خلقو تا سوک رسول اللہ کانو بھی استازیون مگر دا خلق دی دا سے چی جاگی پورے مذاق بے کاؤ سمرا خلق چی تیرشی دی ناغی ہمیشہ عادت داؤ کانو بھی استازیون چی وہ بدی چی مسخرے بے کولے علم یرو کما حلقنا قبلهم من القرون آیا نگوری دا خلق سمرا علا کرلی مگا مخید دینا دا قوموننا سمرا قومون دی منگا آغا تباہ کرلی ختم کریو دی مڑا کریو دی انہم الیہم لا ارجعون یقیناً آغا چیدی دیتا واپس نرازی نراگرزی دنیا تا خلق وی راضی ہوئی ارواح راضی ہوئی بعض خلق پاکی سنور نور سوئی وی راضی دلتا کی دنیا کے خلق تماشکی ہوئی کلچ مرشی پاولنی ما خام مانے دویم ماخام و دریم ماخام مانے ویدہ ماخامون ہو کئی ورکی او دا تادے سرو کے او سر ورکی وقتی ورکی دا ارواح راغلی پا بلی ناسی ہوئی دا چتا سور کے نا خوشحال شی جامون پا خلق سکی روانی پا خوشحالی روان شی لاٹ شی پرانا کی لاٹ شی اچونا کی نبی آغا خپی خیرے کے یو بس پا تیارہ کے تیارہ شی پہ نبی آغا پا تیارہ کے ڈغری ہوئی روانی او دا خدا ولنی ورزی یا مجرم دے یا میلمہ دے دو خبری دینو یا خدا میلمہ دے نو دا عزت میلمہ دے حال تکی وجالنی من المکرمین زید عزت مندو نو گرزولم زی عزت مند کرم ہوئی نو چی عزت میلمہ راشی یو زیدن نو آغا خلق بیاد دیسی پریدینا بیاد دانا چی واپس دنیا تزی دنیا تا واپس سکنشی رات لیں دو قسم خلق دی یا بنیکانی یا بدانی نو که نیکان خلقی ناغال تکی پا جنتونو کی دی نا جنتون واپس نرازی علیین کے دن پا علیین واپس نرازی وہ تو ویلکی حدیث کی رازی وئی دغ سڑی تو ویلکی چی دنیا و دنیا کی چیزی دا ٹور ستاسو زا دنیا تلاش اوینا دا نظم دل دگی جا کم سدی دا داغی دنیا مافیحان غور دی حال دنیا کے سکوما دنیا کے بیا دے وہی چکڑوبو لرازی دے تکلیفون دے مصیبتون لرازی یو پھر دے مصیبتون اخلاص حال دے جنت تلاڑ نوز سکے چی رازی اب آگا بل چی دے چکم بد دے نا خدا سیجین کی دے پجیل کی دے اللہ پجیل کی دے آگے نا واپس رازی آگے نا خودے وہی چلا رہے کلر اپری خودیشی آگا زینا اخلاصی دے خونشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمال کم چے نیکان خلق دی پاگی کی اس سوگدہ سی نشتی چی آقا با دنیا تدراتلو تمنا کئی ما سوا دا شہید نا دا شہید چی دن آقا با تمنا کئی صدا پارا کئی دے پارنا چیز دنیا کی بیاو گرزے دے دنیا کی بیاو اخبر زیس روزگار کولے پر غم خادمی کولے دنیا کے دغی مال و دولت کی بیا لگیا ہوئے نا دے پارا نا صدا پارا دے دا پارا چے منگا بیا جہاد اکڑے و بیا شہیدان شوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغی خبر ہم نقل کی پخپلم وئی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل زم دا غوارما چیز دے دا اللہ پلار کی شہید شوے نو بیا دی جوندے شوے نو بیا دی شہید شوے نو بیا دی جوندے شوے نو بیا دی شہید شوے الدکی شہیدان امداوئی چی منگا یا اللہ دنیا تو واپس بوزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عام و شہیدان ہوں خبر کئی یو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے داغا پلا عبداللہ داغا بارکیم ہوئی
وی الله رب العزت وسره خبر وکړي نو ته سو غواړه عام شهیدانو د بدر هغه ته مې تاسو سو غواړي هغه یا له سو غواړو جنت ته به جنت کې څه کمې نشتی هغه نه سو غواړي دی وی الکا الله یو پریدي نه وځي چې سوال تیو کو نو سوال ویا لازمغه دا سوال لې ان ترد ارواحنا فی اجسادنا یا لازمغه روحنا زمغه دی جوسو ته واپس بوزه روح جدا ده بدن جدا ده کنه نو یا لازمغه روحنا دی جوسو ته واپس بوزه زمغه بدنون ته بوزه ان ترد ارواحنا فی اجسادنا زمغه جسمونو ته جسد ته زمغه دا روحونه بوزه واپس صدا پارا دے دا پارا انتر دار واہنا فی اجسادنا منگا واپس بوزے دا پارا دے چی منگا بیا شہیدان شو لے نقتل فی سبیلک دا پارا دے چی منگا بیا شہیدان شو ستا پلار کی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے یا اللہ ما زما روح دنیا تا واپس بوزے چیز بیا او جنگے گا مو بیا شہید شم لے نقاتل فی سبیلک چې بیا جنگ وکمو جهاد وکمو بیا شهید شم وی الله رب العزت دې انه قد سبق مني دا خبر زمانه مخ کې شوی دا فیصله شوی دا چې انهم الیهم لا يرجعون چې دې په دنیا ته واپس نزي انهم الیهم لا يرجعون دلته وي دې دنیا ته واپس نشي تللی بیا بس مرج کم راغله خبر خلاص انهم وان كل لما جميع لدينا محضرون یقینا وان كل او ندی دا ټول سمره چي دي الا جميع وما كل الا جميع لدينا محضرون ندی دا ټول سمره چي دي مگر دا ټول سمره چي دي دا ټول بس موږ سره د حاضر کړه شونه پدې کې و یو تنم پاتې کیږي نه سمره انسانان دي سمره پیریان دي دا ټول به موږ ترازی راجمع کیږي وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون او سشوی دی مالا چی بندگی نه کوم دا غزات چی پیدا کړي مزو ویلې ترجعون الله تعالی ته تاسو ټول ورګر سوال کیږي اتخذ من دونه الها آیا اونې سم د الله نه سوا نور الها یریدن الرحمن کالا اراده کوي ما باندې که رحمان ذات اراده کوي ما باندې تکلیف لا تونیا نی شفاعتهم شیا نو نشیر رکول زمانہ سفارش د دې څه شی څه تکلیف ولا ينقذون ما خلاص ولشي انی اذا لفی ضلال مبین یقینا پدغه وخت به يم زخه مخه په گمراهی کار کې انی آمنت بربکم فاسمعون یقینا ما ایمان اورل تاسو پر رب باندې نو زما خبر واوري زما اعلان واوري یا زما خبر واوري چې کوم خبره ته کوم نو دا خبره وماني شهید شو نو قیل ادخل الجنه او ویل شو د هر طرفنا ویل کیږي ملائک لیادي وي او ادخل الجنه او داخل شه جنت تا جنت تا قال یا لیت قوم یعلمون دوی ہائے افسوس زما پر قومانی کاش چې دی پوی دے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین پس اب دا غی چې بخنه کړل ما ته زما رب او ګرځولې مزه دا عزت کوړ کړې شونه وما انزلنا على قوم من بعد من جند من السماء او نه نازل کړي موږ په قوم دا غمانه رستو دا غنم من جند من السماء دا اسمان نہ سلخ کرے وما كنا منزلين مگر علی گن کی ان کا لا صحت واحد نو دا مگر یو چغوا فیزام خامدون اچانک دا ټولمړه پراتو یا حسرتن علی عباد ہائے افسوس دے پدا سے بندگانو باندې مایاتی من رسول ناراضی دے خلق تا سوک رسول اللہ کانو بھی استاذون مگر دا خلق دا سے وہ چی اگی پورے به مذاق کاو مسخرے به کولی علم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون آیا نگوری داخل سمرا علاق کردی منگا مخی دین دا قومونونا سمرا قومونا تیر شوی دی انہم الہم لا یرجعون یقینا آغی چی دین دی دنیا تا واپس نشیرات نرازی لا یرجعون واپس نرازی دی وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ او ندی دا ټول سمرا چی دی دا ټول چی دی سمرا لدینا محضرون زمان سربا خامخا حاضر کولے کیگی اللہ رب عزت تیم اللہ قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي.
وسلم.